چې کم انسان صدقه ورکوي د بل مسلمان په سخته کې پکار راشي نو الله رب العزت د هغه آخرت څخه دنیا هم سمي چې من کم مال الله له ورکو د دې د وجې نه موږ ته سکیورټي حاصلېږي زموږ مال سکیور شي محفوظ شي لکه څنګه چې ته کور جوړ کې ته کور باندې خرچه وکړه ته سکیور شي صدقه مال سکیور کوي محفوظ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای او یو ځل یو سړی روانو په صحرا کې روانو سردار دو جهان فرمای د مسلم شریف حدیث ته وی روان نو هغه په صحرا کې یو आवाज واوریدلو بره د اوریزو نه आवाज واوریدو فسمع صوتا من صحابه وی هغه आवाज واوریدو چې اوریزي لګي دی आवाज کوي څه आवाज کوي وی عجیب आवाز کوي اسق حدیقه فلان اے اوریزی فرشتي دی پس رواني دا کم ګړزار گزاري وي یو روایت مطابق دا داسې د فرشتو سره چابک وي په دې چابک کې چې وي دا د आवाज په چابک باندې وي او سره आवाज کوي اے اوریزو ورشي د فلانی سړی پټه وبکي دا سړی زه حیران شوم وای غوریزو سره داسې روان شوم یو ځای کې ودرېدلې یکدم ته باران را نازل شو او دغه شان چې کم دی په دغه کې په ایراب کې او په ولو کې په ندو کې هغه وبه خسته روانې شوې مخامخ یو سړی ولاړ دی هغه ته بیلچه کوداله نیولې ده په هغې باندې ورته لاره جوړه کړه خپل پټي ته اوبه تاو کړي وای ما ته تپوس وکړو یا عبدالله ما اسمک ای د خدای بنده ستا څه نوم دی وای هغې زما په نوم څه کې وای ما ویلې نوم راته وښایه پلیز نوم راته وښایه وای هغه راته چې زما فلانې نوم دی وای قسم دی هم حق نوم یاد کړی چې کم بره په وریځو کې فرشتو د هغه سړي نوم یاد کړی وای ما ته وایي چې ما نه دې نوم ولې تپوس کولی ما سألتني از اسمي زما د نوم تپوس ولې کې وای ما ورته ځکه کومه چې دغه وریځو کې ستا په نوم باندې آواز شوی و چې ورشه د دې پټي ته اوبه ورسوئ د اوبو رانازېدل ګران دي او ختمول آسان دي نو چې اوبه به رانازلېدلې د چا په کار باندې وایي ما ته تپوس وکړو چې ته څه کار کوې فماذا تصنع فیها ته په دې پټي کې څه کوې چې ته دومره الله ته مقبولې چې فرشتې او وریځې ستا دپاره اوازونه کوي او ستا کار کوي اما اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بالثلث وایي زه یو کار کوم وایي چې کله زما دا پټې وشي که نه او د دې زرغونه وشي او دا زه ترېشل کمه او د دې باندې زه غوبل وکم او د دې نه زه هر څه حاصل کم نو هغه حاصل کې هغه چې کوم دی 3 حصه د الله په نوم باندې ورکم پوره 3 حصه او 3 حصه ځان ته ایساره کم او 3 حصه واپس په دې پټي باندې ولګو خپل مال 3 حصې کم 300 ثلث کې تقسیم کم 1/3 ځان له 1/3 غریبانانو دپاره 1/3 واپس پټي باندې لګو دا زما کار دی فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثه وارد ثلثه دا 3 کارونه کو نو چې کم انسان نیکی کنه وی نیکی کر دریا میں ڈال وی نیکی دریاب هم نوړي نیکی غرم نه غورځي زناور سره ته نیکیو کوي عزتمند استا په کار باندې راځي سپوله او چروټي ورکوا او خراب غوخه ورکوا مردار غوخه هغه ستا په کار باندې راځي نو د دې وجې نه عزتمندو لږ سوچ کول پکار دي موږ لا په دې وخت کې چې کوم علاقو کې سیلاب راغلی په کوم علاقو کې خطرې دي دغه علاقو والا مدد کول پکار دي او دا هم ته پاتې نه 400 طرف ته را روان دي پېښور طرف ته سیلاب را روان دي نو ته یاد لري عزتمندو مسلمان د مسلمان روري که په بل چا راغلی نو ستا پر اور عذاب راغلی که په هغوی باندې سیلاب راغلی او تا یې غم ونه کړو الله به ستا په بدن کې بیماري پیدا کړي بیا به ستا څوک تپوس نه کوي د سیلاب خو بیا هم پته لګېږي څوک به ورته دعا وکړي ستا د بدن به چاته پته هم نه لګېږي چې ته څه بیمار یې او څوک دعا کوونکی به هم بیا ستا دپاره نه چې څوک درته دعا وکړي بیماري به دې نه معلومېږي ډاکټر به وایي ته سمې کله به تعویزګر لځې کله به مولا لځې کله به په ښځو ځان دمې کله به په ډاکټرانو باندې ټیسټونه کوي او د بیمارۍ پته به هم دې نه لګي د دې وجې نه عزتمندو خیال کول پکار دي